ما د موسی علیہ السلام سوال وکړو چې انت ولینا الله ته زمونږ کارساز فغفر لنا زمونږ بخنه وکړي ورحمنا په مونږ باندې رحم وکړي دنیا او آخرت کې راله خیرونه ولیکي ان هدنا الیک او مونږ تا طرف ته رجوع کو مطلب چې ډیر ګناګاری او دې ما طرف ته بالکل رجوع نه کوي نو زه ته خپل عذاب ورسول ورحمتي او زما رحمت چې دی وسعت فراخ دی کل شیء هر یو سیس ته الله رحمت او فراخ دی خدا مطلب نه دی چې د الله رحمت چې کوم دی بالفعل هر یو شی چې کوم دی هغه مرحوم دی هر یو سیزو بالفعل مرحوم دی مطلب دا دی چې په هر یو سیز باندې الله رحم نه کوي چې هر چاته دا رحمت شامل دی مطلب دا دی چې د رحمت دایره د الله تنګ نه ده کو څوک تلاش کول غواړي ته رحمت ملاویږي د الله رحمت دا تنګ نه دی ځکه چې شیطان دا عبد الله تستری رحمه الله یو ډیر لوی صوفي بزرګ تر شوی دی د سره شیطان مناظره کړې و چې الله خو چې زما رحمت فراخ دی هر یو سیس ته شامل دی هر یو سیس ته زما رحمت شامل دی نو په دې سیس کې شیطان وې زوم امکانه عبد الله تستری رحمه الله ته وی چې د الله رحمت هر سیس ته شامل دی او شیطان ورته په دې سیزونو کې زوم یو سیس امکانه نو ما دم د الله رحمت شامل دی نو ما هم الله په خپل رحمت جنت ته داخل دا معنی نه ده چې هر سیس ته شامل دی بالفعل مطلب دا دی چې د الله رحمت وسیع دی کو څوک د الله رحم تعالی شکول غوړي ملاویږي ورته د الله رحم تنگ نه دی رحمت تنگ نه دی خو د رحمت د بار خپل شرایط دي نو د دې مطلب دا دی چې وسعت فراخ دی د الله کل شی د هر یو سیس د پاره کوي سړی د الله پر رحمت کې ځان ځایول غواړي نو ځایږي پکې خدای چې کوم خپل شرایط ته شرایط پوره جدید الله په آیاتونو باندې ایمان لري نو هغه سړی ته د الله رحمت شاملي شیطان هونه لري کنه کافر دی نو هغه ته څنګه د الله رحمت شامل نو هر سیز دا هر سیز ته د الله رحمت نه شاملي بالفعل بلکې مطلب دا دی چې د الله رحمت چې کوم دی دا فراخ دی